بسم الله الرحمن الرحیم مغافره ضلع نوشهره دا د نوخار ضلع د لوی او واړه د غرونه ښایسته نهرونه او دریابونه درې کابل او درې سوات خپلو کې ملاونکي او د هغې نه درې سیند جوړونکي هم دا ښار دی. د تاریخ په اعتبار د دې ښار ډېر اهمیت دی. وایي چې په دې ښار د نهو ښارونو لاره ده، د دې په وجه دې ته نوښار هم ویلی شي. دلته چرته امیری دومره چې د الله تعالی نعمتونه هسې ضایع کیږي او غریبي دومره چې د لوږې د ختمولو دپاره سړه او سپوره روټۍ هم نه میلاوي. په غریبۍ کې د خپل عزت او غیرت ساتلو سره سره د خپلو بچو ساتنه او تعلیم او تربیت او د خپل مجازي خدای یعنی خاوند سره مرسته صرف د مافرې بیبي قصیده نه ده، بلکې دا د علاقې د هر کور او هر زنانه قصیده ده. د غریبې مافرې په جهیز کې څه هم نه وو، خو ولې د غربت په وجه د خاوند په کور کې هم د کچا دیوالونو نه علاوه نور څه موجود نه وو. خاوند ته به یې کله دهاړي ملاو شوه او کله نه که څه لږه شان مزدوري به ملاو هم شوه، نو هغې پیسې به صرف د هغه په بچو نه خرج کېدې، ځکه چې د ده بوډاګان او ناجوړه مور او پلار او هم د ده په اسره پراته وو. د مغفرې د خاوند څه لږه شان ځمکه هم وه، خو هغه هم باراني، که چېرته باران به وشو نو فصل به راوټوکېدو ګني نو هېڅ به هم نه وو. مغفرې به د کلي د شتمندو خلکو په کورونو کې خدمت کولو او د خپلو ماشومانانو ضرورتونه به یې پوره کول. د دې نه علاوه د زکات او خیرات په پیسو به د خپلو بچو خوراک او اسکاک او جامې پوره کولې، خو ولې وسایل کم او مسایل زیات وو. اگر چې د مغفرې خاوند ته اوس په یو ځای کې څوکیداري ملازمت هم ملاو شوی وو، خو خرچې زیاتې دي. ناروغه مور او پلار ساتل، بیا درې بچي کور او مغفره بیبي په خپله هم د څلورو بچو مور جوړه شوې وه. چې کله به هم موسم بدلېدو نو مغفره بیبي به ډېره پریشانه شوه، ځکه چې په ګرمۍ کې د دیوال او ونې په سوري د قدرتي هوا نه علاوه د بل څیز بندوبست نه و، نه پکي او نه به بوزې. د ګاونډیانو په کورونو کې به د پکو اوازونه به مغفره بیبي پریشانه کوله او دا به خپلو بچو ته خفه کېدله. د یخنۍ په موسم کې به د یو څو غټو څادرونو نه علاوه نور څه نه وو. د آشان په فکرونو او غمونو کې به یخني او ګرمي تېرېدله، خو مغفره بیبي مایوسه نه وه او هغې د خدای تعالی نه امید و چې الله تعالی به ضرور د دوی مدد کوي او سلار به پرانیزي. چې کله د بي ایس پي سروې کېدله نو هغې د مغفرې بیبي کور هم وکتلو او لیدونکو او لیکونکو ته الله تعالی د دوی د کور پوره نقشه ظاهره کړه چې څومره خولې دومره خبرې. یوه ورځ اچانک د مغفره بیبي د کور ماته دروازه چا وټکوله او د بي ایس پي د طرف نه هغې ته خپله وظیفه ملاو شوه او د خوشحالۍ نه یې په سترګو کې اوښکې راغې، ځکه چې مغفره بیبي چېرته په خپل ملکیت کې دومره پیسې نه وې لیدلې. مغفره بیبي په دویمه ورځ د هغې پیسو نه څه پیسې واغستلې او په بازار کې د کباړي د دوکان نه د خپلو بچو دپاره څو ګرم کباړي بنینونه هم واغستل. نن د مغفرې بیبي بچو په یخنۍ کې ګرم بنین هم واغوستل. بنین کباړي صحیح، خو ولې د یخنۍ نه د بچ کېدلو دپاره کافي وو. مغفره بیبي فضول خرچه نه وه. هغې د بي ایس پي پیسې لږې لږې جمع کولې، تر دې چې د جون میاشت راغله او سخته ګرمي شوه. مغفرې بیبي یو ارزان پکې په دې پیسو خپلو بچو ته واغست. مغفرې بیبي ټول عمر په غریبۍ کې تیر کړی و، خو ولې هغه یو هوښیاره ښځه وه. هغې صرف په پکي صبر ونه کړو، بلکې د کور د ترقۍ دپاره یې څه نور پرمختګ هم وکړو. دارنګ د لږو لږو پیسو د مغفرې بیبي په ژوند کې انقلاب راوستو او د هر څه د دې خپلې میانروي هوښیارتیا، قابلیت او د بي ایس پي د امداد نتیجه وه، او د دې په وجه د کور نه فکرونه ختم شول او خوشحالۍ راغلې.